د سواد دی واقعي د ډیرو خلکو اصلیت راښکاره کو. څنګه ګورئ دا یو خبره نوٹ کوئ ښه چې په اوله ورځ چې کله دا واقعه وشو اولنی مذمتي بیان ما چې دی جاري کړی دی او زه اوس هم دې ته ظلم ویم، بربریت ورته ویم، درندګي ورته ویم، د اسلام او د قرآن نه د انسانیت خلاف کار یې ګڼم. دغې استاذ چې دا د کم ماشوم سره ظلم کړی او داسې تاریخي ظلم یې کړی دی چې په الفاظو کې نه بیانیږي. دا خبره ځان سره نوٹ کوي. خو د دې سره سره ما دا خبره بار بار کوله چې ګورئ د یوې مدرسې او د یوې استاذ د لاسه تاسو ټول علما او ټولې مدرسې چې هغه اهل حق علما دي، اهل حق مدرسې دي، دا مه بدناموئ. خو هغه خلک چې د هغې په ذهنونو کې د مخکې نه د مدرسې متعلق خباست پروت و، ګندګي پرته وه او د دین دشمن عناصر اصل کې د دې د دین سره دشمني وه، د اسلام سره دشمني وه، د علماو سره دشمني وه، تر دې پورې چې د خدای سره دشمني وه. هغه خلک په دې موقع باندې راولګېدل او دغه مدرسې د ځان دپاره ثبوت کړه او په دغې مدرسې باندې د ټولې دیني مدرسې او دیني طبقې چې دی پې ټارګېټ کړل او قسمه قسم کم خباست چې د دې په ذهنونو کې پروت هغه د دې په خولو د دې په لاسونو باندې د لیکلو په شکل کې راووتلو. تاسو به سوشل میډیا کتلی دا ټرینډ وچلېدو چې نعوذ بالله مدرسې د خبیثانو دا وویلې چې مدرسې نعوذ بالله وایي دا د زنا مرکزونه دي، مدرسې وایي دا د ظلم مرکزونه دي، دا د تیرو مرکزونه دي او دا د بربریت مرکزونه دي او قسمه قسم خبرې وشولې. نو ما همدغه خبره کوله چې مسلمانانو دا خلک وپېژنئ، کوم چې صحیح خلک وو، عام خلک وو، د دین دشمن نه وو، د خدای سره دشمني نه وه، د اسلام سره دشمني نه وه، هغې هم مذمت وکړو. ما سمیت زما سره هغه ټولو خلکو مذمت وکړو، که هغه علما وو، که هغه عوام وو، که هغه خاص خلک وو، که هغه عام خلک وو، ټولو ته مذمت وکړو. خو څه یې ویلې چې دغې ملا دغې استاذ ظلم یې کړی، بربریت یې کړی، درندګي یې کړې ده، هر قسم الفاظ یې د هغه دپاره استعمال کړو، مضبوط احتجاج او اواز یې په سوشل میډیا باندې اوچت کړو. بل طرف ته هغه یو خاص طبقه وه چې هغې د دغه یو کس جرم دی راواغستو په ټولو علماو پورې وتړلو، د دغې یوې مدرسې ظلم بربریت دی په ټولو مدرسو پورې وتړلو. نو دا هغه دین دشمن خلک وو، د دې په اصل کې د دین سره دشمني وه، د مدرسې سره دشمني وه او د هغې مرکزونو سره دشمني وه چې هغه ځای کې د قال الله او د قال الرسول درس کېږي. نو دې موقع ته انتظار کولو چې کله به داسې یو موقع راځي چې موږ دغه ټول خباست راښکاره کړو او زړونه سپک کړو په دغې مدارسو او په دغې علماو باندې. نو هغې خلکو ته زه اوس هم دا وایم چې مدرسه دا هیڅکله نشي بندېدی. دا کم ټرینډ چې تاسو وچلول چې مدرسې دې بندې کړی شي، دا مدرسې د دین مرکزونه دي. په مدرسو کې هغه خلک جوړیږي او پیدا کیږي چې هغه تا ته د الله جل شانه معرفت درښي، الله در پیژني، رسول در پیژني. او ما یو خبره مخکې هم کړې وه چې تا ته د مور او د خور او د لور ترمنځ او د پلار او د زوی او د لور ترمنځ تمیز درته درښي، دا یاد وساته. نو لهذا مدرسې دا هیڅکله نشي بندېدلی. تاسو خپل خباست راښکاره کړو او دا خباست به تاسو ځان سره خپلو قبرونو ته یوسئ، خو انشاءالله ستاسو دغه ارمان به پوره نشي. دینی مدرسه اول هم قایم وه، بیا به هم قایم وي او بیا به هم قایم وي انشاءالله. دینی مدرسې دا اول هم آبادې وي، بیا به آبادي، بیا به آبادي انشاءالله. هغه عوام چې دین دوست دي، د الله سره دوستی ده، د دین او د قرآن سره دوستی ده، د پیغمبر سره دوستی ده، همدغه عوام به د اهل حق او دغه دیني مدرسې دغه دیني مرکزونه دا به سپورټ کوي، دا به انشاءالله چلیږي، دا به بندیږي نه. زه بار بار دا خبره کوم چې د یو ډاکټر د ظلم د غلطۍ د وجې نه تاسو پوره اسپتال هیڅ کله هم د هغې بایکاټ ونه کړو. تاسو د یو پروفیسر د هغه د ظلم او بربریت او د زنا بالجبر د وجې نه تاسو د پوره یونیورسټۍ مخالفت نه دی کړی، بایکاټ هم نه دی کړی. موږ هم در سره پکې ملګري یو چې د پوره یونیورسټۍ بایکاټ نه دی پکار، مخالفت نه دی پکار. دغه کس راونیسه، دغه خپل عبرتناک انجام ته ورسوه. دغه رنګې په هره طبقه او په هره اداره کې غلط خلک شته دی، د هغې غلط فرد د وجې نه د ټولو اداري مخالفت موږ تاسو نشو کولی. نو بیا مدرسې کومه ګناه کړې ده چې د یو سړي د ظلم د وجې نه تاسو د پوره علماو مخالفت وکړو، د یوې دغې مدرسې د وجې نه تاسو د پوره مدرسو مخالفت وکړو. او انشاءالله حقایق مخکې را روان دي. اهل حق علما، اهل حق خلک هیڅکله دغسې کار نشي کولی. مخکې به انشاءالله حقایق نور هم راښکاره شي.